قسمان برهان سو قسمه ده دو قسمه ده یو لمی ده او بل انی ده وجه د حصر پکې ماته وایي چې استدلال به خالی نه وي یا بل طرف دی معلول یا له جهت نه دی یا د یو معلول نه په بل معلول که د علت نه په معلول برهاني لمی او که د معلول له طرف نه یا د یو معلول له طرف نه په بل معلول باندې غته برهاني انی وای انی ولی ورته وای انی منصوب بسوی ان تحقق او ثبوت ذهنی توای مولانا صاحب دام صرف په ذهن کې دلیل او علت ده په نفس الامر کې خو تاسو تماویلی دي چې په دلیل کې واخلي ار یو علت د تعفن د اخلاق که په حمی دلیل ګرځوي که حمی په تعفن دي او که په تپ محرقه باندې تبه دلیل ګرځوي تبه په تپ محرقه باندې دلیل ګرځوي چې یو معلول په بل معلول مولانا صاحب دا په دلیل کې ار یو علت ده ولی ار یو د وجود ذهنی او د علم لپاره او د تصدیق لپاره علت نه ده خو چاته به مونږ ګورو که نفس الامر کې هم علتو او که په نفس الامر کې معلول یا دواړه معلولین نو دیته په دلیل کې به نه ورته ګوري ښه او نو دی وایي مولانا صاحب اما اللمی وهو الذي يكون الاوسط فيه چې اوسط په د کې علت وي د ثبوت د اکبر للاصغر لپاره خو په الواقع او تاسو ته ما طریقه ښودلې وه د اوسط کې ټول کار ده زید محموم دا اصغر ده دا اکبر ده منځ کې څه دي ولأن زید وای ځکه زید چې دا متعفن او هر متعفن الاخلاق نو دا متعفن الاخلاق نو حد اوسط تک نه ده او دا نفس الامر کم او په علم کم دواړو کې دا علت لثبوت الاکبر للاصغر او دا بیا به قاضي کې در تراشي چې هغه وجود په نفسه ته به نه ګوري وجود رابطي ته به ګوري ښه نو مولانا صاحب د ثبوت د اکبر للاصغر لپاره د حد اوسط علت تک نه ده چې تعفن دی یوازې په دې دلیل کې علت ده افرین نفس الامر کې او کدی سی وایم زید متعفن الاخلاق دا دعوه کم ولی لانه محموم واسم حد اوسط څه محموم او هر محموم متعفن نو زید متعفن الاخلاق اوس می اکبر چې متعفن الاخلاق لپاره د اصغر چې زید ده نو د دې اثبات لپاره می دلیل سوک تعفن حمی میک او حمی مولانا صاحب دلته غدا پر نفس الامر کیم ده او په دلیل کیم ده په دواړو کې مولانا صاحب دا صدا ما ذهن بل زید الله په هغه مونږ ورور بیا نه درغلی نن درس دا چیرته ده چیرته لاړ درس نه وایي مولانا ته خو ورشه پسې پېژنې ته ورشه هغه د دې غوږی راونیسه مخ ته ورته ورک شه څه مې ویلې نفس الامر کې وي ښه بېرته بیا له سره راشه نو مولانا صاحب نو برهان تقسیموي څو قسمینو ته لمی او انی نو استدلال بیا له طرفه دی علت نه په معلول یا بل معلول له طرف نه په یا دی یو معلول نه په بل معلول باندې کله طرف دی علت نه دا برهان لمی دی علت له طرف نه چو او کله طرف دی معلول نه یا دی یو معلول نه په نو دا برهانی انی دا انی منصوب بسوی ان تحقق توای وجود ذهنی او دلتم صرف دا شی چې علت نه په وجود ذهنی کې نور په نفس الامر کې
علت نه ده. او مولانا صاحب دی بل ته لیمي ځکه وایي چې لیمي منصوبه سوی لم علت ته وایي دا نفس الامر کې هم علت ته دلته هم علت. خو ګورئ تاسو ته ما ویلې چې هلکه چې دا علت دلیل ګرځېدلی په معلول باندې یا معلول دلیل ګرځېدلی په چا باندې؟ نفس الامر ته به ګوري، چا ته به نه ګوري؟ دلیل ته به نه ګوري. په دلیل کې هر یو حد اوسط علت وي د چا لپاره؟ د ثبوت د اکبر للاصغر لپاره. خو که دې سره سره په نفس الامر کې هم علت نو بیا څه ده؟ او که یوازې ستا په دې ذهن کې او ستا په علم کې علت او په نو دا بیا څه شی ده؟ انی دا نو دی وایي وهو الذي دا هغه د مولانا صاحب لمي یکون الاوسط فيه علتا لثبوت الاکبر للاصغر چې حد اوسط په ده کې علت وي لپاره د ثبوت اکبر للاصغر په الواقع کما واقع څه معنی؟ کما انه واسطة فی الحکم لکه څرنګه چې په علم کې علت ده نو په آفرین نو په حکم کې خو په علم کې خو همیشه علت وي خو موږ به چاته ګورو؟ نفس الامر. نو یسمى به مسما کیږي په د سره ولې لافادته اللمیت ځکه دی لمیت او علتیت پیدا کوي. واما الانی کوم یو ده فهو الذي يكون الاوسط فيه علة للحكم په ذهن فقط ودی لري فقط څه معنی چې په نفس الامر کې بنئ فانتهي عن نفس الامر فقط دا معنی چې نفس الامر نه بند شه هلته به الټوي هلته به علت نه وي بلکې نفس الامر کې به معلول وي. نو دی وایي ولم یکن علتا فی الواقع دا دی فقط معنا ده د خپل تفسیر کوي فقط څه معنا ولم یکن علتا فی الواقع دا حد اوسط په واقع کې علت نه وي بل قد یکون معلولا له ودی لید مولانا صاحب کله کله به د ده لپاره معلول وي قد یکون یو معلول دی بل معلول وقد یکون معلولا له کله به د ده معلول وي دا قد یکون ځکه ویلی چې کله به د ده معلول وي کله به دی معلول وي هغه به معلول وي علت به امر ثالث وي څه عجیبه خبره قسم دی کړې ده. نو دا په ضمن کې دوم قسم دی برهان انی ته م اشاره وکړه چې برهان انی دا هم د مولانا چې یو چې دلیل ونیسي له طرف نه دی معلول نه په علت یا له طرف دی یو معلول نه په بل معلول باندې. یاره څه زبردسته خبره یې کړې ده. نو که قولک لک دا قول مثال اللمی مثال دی لمی قولک دا قول ستا زید محموم ولی لانه متعفن الاخلاط وکل متعفن الاخلاط تعفن الاخلاط اخلاط اربعه په انسان کې چې دي دا چې بدبویه شي بیا انسان باندې تبه راځي وکل متعفن الاخلاط فهو محموم فزید محموم. نو فکما ان فی هذا القیاس اوسط علت د ثبوت حمل لپاره ده لزید چې ثبوت حمل زید ته کوي او د دې لپاره دا علت ته په ذهن کا نو کذالک دا تعفن د اخلاط علت ته لپاره د وجود د حمل په واقع نفس الامر کې هم نو په دواړو ځایونو کې دا علت ته نو ځکه دې ته برهاني لمبي وای او مثال د انی لک زید متعفن الاخلاط ولی لانه محموم او هر محموم سوی وس دلته مولانا صاحب دا اکبر د ثبوت اکبر لپاره چې محموم ده لپاره د اصغر چې زید ده نه دا ثبوت د تعفن د اخلاطو چاته زید ته د دې لپاره دا حمی چې دا علت ده یوازې په ذهن کې کنه او نفس الامر کې بیا څه ده په نفس الامر کې علت نه ده بلکې په نفس الامر کې معلول ده. او یا مولانا صاحب دواړه به معلولین وي د علت ثالثه لپاره لکه داسې چل جوړ که طریقه بله ورځ په شرح تعذیب کې چې تیر لانه محموم وكل محموم متعفن الاخلاط فزید متعفن الاخلاط فوجود الحمی وجود د حمی چې دا علت لپاره د ثبوت کونه متعفن الاخلاط ته زید ته خو فی ذهنک فقط وليس علة في نفس الامر بل عسى ان يكون الامر في الواقع بالعكس. ودي لید مولانا دا ورته علت وی هغه دا کوم چې تا معلول ګرځولی دا ورته سوي علت وی کوم دي چې علت ګرځولی دا هغه معلول. فصل القياس الجدلي وقياس جدلي قياس مركب من مقدمات مشهوره. نو تر دې ځای پورې مولانا قیاس برهاني ختم شو. نو قیاس برهاني چاته وایي چې مرکب وي د مقدماتو یقیني او لانتاج او د یقین لپاره مولانا یقینیات کله نظریات وي او کله بدیهیات وي او بدیهیات څو دانې دي او دي که شپږ دي دغه. نو دی وایي بل القیاس الجدلي دا مفید د یقین لپاره ده خو مرکب به د مقدماتو نفس الامریه او نه مشهوره یا مسلمه
نو دی وای قیاس جدل قیاس مرکب من مقدمات مشهورة او مسلمة یا مسلم وی په نزد خصم باندې بیا صادق وی که نفس یعنی نفس الامری وی که نوی صادق وی که کاذب وی نو اول چې مشهورات هغه کوم دي ما تطابق چې په هغه کې اتفاق کړی وي آراء القوم افکارو د چا او عقول د چا د ټولو قوم عقلونو په هغه کې څه کړی اتفاق کړی چې راضی په دې خبره باندې موږ او تاسې آمنا وسلمنا وکړو هغه کوم ولي کوي اما لمصلحة عامة یا لپاره د چا چې د عامو خلکو مصلحت وي پکې لکه العدل حسن عدل او انصاف کول دا ښه کار ده ظلم هغه قبیح ده قتل السارق واجب او قتل د غله دا واجب ده ولې د مصلحت عامه په وجه باندې ستا اولاد او کور او مال به دې په امني او لرقة قلبیة یا د زړه نرمي په وجه باندې که چا چاپېړه درکوله نو دعا ورته کوه که چا په سوک ویلې څه مه ورته وایه که چا کنځلې درته کولې مقابل کې دعا ورته کوه ولې زړه دې نرم ده دا د الله مخلوق ده مه کوه چې سم شي نو ما په اخلاقو نه به ښه استفاده وکړي او به وایي چې یاره لکه چې ما ته چې هغه کوي لکه چې دا ډېر غلط کار ده چې زه لګیا یم نو یوه ورځ به الله تعالی څه کړي سم به نو رقت قلبي په وجه باندې زړه او بعضې بیا داسې وي چې زړونه هغه د هغه حرارت د انسان کې خو عناصر اربعه دي نو د کوم عنصر قوت پکې ډېر وي د اور یورې په هوا شو ای درې ته به لاړ شو پوه شو یا به ما مړ کې یا به تا مړ کم پوه نه ځې نو دی وایي لرقة قلبیة که قول اهل الهند لکه هندوان ذبح الحیوان مضمون سړی دې ته حیران شي چې هلته انسانان په دې هندوستان کې چې دا یو قصبه غوندې ده یو داسې یو هغه د هندوستان مربوط ده هغه برما په نامه باندې تاسې خو نومونه اورېدلي دي که نه تاسې به له ما نه ډېر اوري او پېژنئ برما ما هم د تاسې له خولې نه اورېدلي خو ما یې تصویرونه او دا ویډیوګانې ولیدلې یو څو پیرې دا ماشومان یو به یې حلال که بل ماشوم ته به یې سر په لاس کې ورکړی نو ذبح الحیوان حرامون ځکه دا ظلم ده او ذبح د انسان دا ظلم نه ده او سره له دې نه بیا ځان ته هغه وایي دا د هغه بشر پلوي ځان ته وایي موږ بشر پرستان یو پوه شوې دې باندې او تاسې د بشر دا حقوق طلب کړي دي پوه شوې دا بشر پرستان نه دي وما تنقم منا الا ان آمنا بربنا سر دا سحره او د فرعون خبره ده مونږ کې دغه یو عیب ده دا دی ګڼي نور څه نشته پکې دا بشر پله هغه نه ده ځناورتوب ده که قول اهل الهند ذبح الحیوان مضموم دا مضموم او انفعالات خلقیو په وجه باندې چا کې الله تعالی رب العزت انسان کې انفعالات او تأثرات پیدا کړي هسې طبعي او خلقي تأثرات وي او ژبه دې باندې مزاج او طبیعت یې په هغه بدل شي بعضې علاقو کې داسې وي چې داسې رواج وي چې د کورو مخې ته څوک ولاړ یم څه نه ورته وایي که میلمه که بهرنی کس څوک راشي ښه اخلاق ورسره کوي د هغو خلکو طبیعت داسې جوړ شوی وي نو دا قضیه پکې جوړه شوه چې بهرنی کس کوم راغی هغه ته به څه نه وایي او د چای او روټۍ ست به م ورته کوو وګوره ورته خو دا د انفعالاتو خلقیو په وجه د انفعالات تأثراتو ته وایي بعضې خلکو کې دا تأثر ډېر وي ښه د چا له خبرې متاثره کېږي د چا له هر څه نو دا انفعالات دا ښه صفت ده ښه خو تر حده پورې داسې هم نه چې بیا دی وایي او انفعالات خلقیه خلقي که خلقیه مولانا صاحب او مزاجیه طبعي صفات فإن للأمزجة ودي أمزجو أو دي عادات لپاره دخلا عظيما في الاعتقادات أو لوي دخل ده په اعتقاداتو کې ولي فأصحاب الأمزجة الشديدة أصحاب أو خاوندان دي سخت مزاج والا يرون اغا اعتقاد کوي دي انتقام دي أهل الشر نه حسنه دي أهل شرارت نه انتقام اخستله غچ اخستل لدین دا حسن ده اصحاب الامزجة اللینی سوک چې د لین او د نرم طبیعت خاوندان وي يرون العفو هغه عقیده ساتي په عفو باندې خیرا چې دا ښه کار ده پرېږده مړه کتزلې درته وکړې سټ وګروه خیر هغه به شي
سم بشي ورسته خیر څه مه ورته وایه خیرن ولذلک تر الناس د دې وجې نه به چې هغه امزجه د خلکو بدل را بدل دي که نه دي ته به وینې ایخ مخاطب غیر معینه خلق مختلفین فی العادات والرسوم ولکل قوم د هر قوم لپاره مشهورات خاصه دي چې هغه خاص دي بهم تر دغه قومه پورې وکذلک لکل صناعت د هر صناعت لپاره د هر چا د دوه شیانو مابین کې لزوم وي او که نه داسې وي که نه وي لزوم وي او د تا هغه کې به داسې نه وي څوک مولانا صناعت والا دي دغه ګنډل کوي هغه تار او ستن همیشه د هغه سره هغه وي څوک چې کوم د سایکلې او موټر سایکلې جوړوي هغه کې به نټونه او بیلپاني او پیچکش او دا شیان به یې په ذهن کې وي صناعت والا نو د هر چا خپل مشهورات وي څنګه که نه او نو فمن مشهورات النحوین بعضې د مشهوراتو د نحوینو نه هغه دا ده چې الفاعل مرفوع دا ټولو نحویانو په دې باندې اتفاق کړی که نه نو منطقیان خاصې وهمیان دي هغه ډایرکټ احتمالات پکې راوباسي زه به تا ته وښیم فاعل به یي مرفوع به نه یي فاعل به یي نحویان منطقیان دا کار ډېر ښه درته خرابوي هغه وایي زه به تا ته وښیم فاعل به یي مرفوع به نه باشه لکه قرآن کې راځي لقد تقطع بینکم نو بینکم فاعل ده د چا لپاره تقطع لپاره او منصوب ده که نه ده ګوره په هغه باندې نصب راغلی ده وګوره او ته وایې چې هر فاعل مرفوع هغه فاعل ده او مرفوع نه ده وګوره زه به تا ته وښیم خو نحویان وایي چې ټول فاعل چې چیرته وي هغه به مرفوع او مفعول منصوب ده مضاف الیه به مجرور وي او بعضې د مشهوراتو د اصولینو نه الامر للوجوب امر د چا لپاره وي یو سړی به راولاړ شي منطقي هغه به در واخیم امر به وي اذا حللتم فاصطادوا نو دا ښکار کول واجب ده او سره له دې نه امر ده وګوره ورته نو هغه به ډایرکټ ستا قاعده خرابه کړي منطقي خو یې درته خرابوي هغوی ته څه مه وایه د هغو په مخ کې هغه ډایرکټ احتمالات پکې دا شی به وي او دا به نه نقضونه ډېر سخت کوي نقض اجمالي چې لکه دلیل دی بجمیع مقدماته جاری کیږي په دې ځای کې او مدعا د متخلفه د مرفوع نه ده منصوب نه والثاني یاره مولانا صاحب یو ځای ته تللی وم قسم دی ډېر مې طبیعت خراب و په لکه په هغه باندې ما اول کال د فراغت لاړم دې کمره کې درس شروع ده قسم دی دغه مولوي صاحب 13 کاله د فراغت هلته شوي وو نو زه به دې بله کمره کې ناست یم داسې یو روشندان ورته وایي هغه ته داسې شی چې لګېدل هغه د هغه کرک خلک چې د هغه سوړه یخ ورته وایي پوه نه شي سوړه یخ ورته وایي د کرک خلک پوه نه شي په دې کمره وایي په دې سره یخېږي پوه نه شي په دې باندې موږ سره د کرک کسانو قسم دی ما ته وایه مولي صاحب هغه ولګوه چې سوړه یخ مال کوم سوړه یخ وایه مال دغه ته تاسې دغه وایه وایه موږ سوړه یخ ورته وایه هغه اګزاس نه وي د هغه چې کې لګېدلی هغه سوړه یخ نو مولانا دغه هغه سوړه یخ هغه نه به اواز راته نو ناست څه ته ده نحومیر قسم دی درساو مفعول ماهو کې درس و کسان دا قصه ډېره کوم یاره 14 که 13 د شیران طلبه ورته ناست نو هغه ورته وایي مفعول ماهو هر هغه اسم ده چې وروسته له داسې وو نه په ترکیب کې واقع وي چې وو په معنا د چا سره ده مصاحبت وو په معنا د مع سره ده لکه جاء البرد والجبات وروسته دا مولوي صاحب اوس زه ارام ناست یم داسې په هغه زه په انتظار کړی یم وایي زه دا درس ورته ووایم بیا به وایي زه کور نو هغه ورته وایي مولانا صاحب وایي بیرته سوال هم دی کوي وایي که چا تپوس درنه وکړه ماشومانو که چا وایي پوښتنه درنه وکړه چې جباتي خو مفعول ماهو ده او دا له قبیلې د مفاعلو نه د منصوباتو نه د دې باندې ولې جر راغلی ده کسره راغلی ده جر راغلی ده او دا ولې منصوب نه ده جباته ولې نه ده نو تاسې به جواب ورته وکوي چې دا په اصل کې جاء البرد الجباتي په اصل کې څه جاء البرد نو جباتی وای مضاف الیه و دي چا لپاره البرد لپاره بیا وایي په مابین کې راغی والجباتی شنو په خپل جر باندې باقي پاتې شو یاره دا ځای مې دومره په زوره ویلی ده داسې مې ووایي شړاپ مې دلته
دا وګوره مال تا هغه اسلاف د اعراب څنګه ورته ویلي دي اسلاف د اعراب مخکې تېر شوي دي اعراب حکمي چې بعضې تابع دي بعضې علي په تا والا تا نه ده ویلي چې نصب تابع دي جري نو ته به هلته څه کوي نو تا به هغه اسناب څنګه ورته ویلي یاره دومره طبیعت مې خراب دا ځای مې ډېر په زوره ووایه پړاق مې له دې ځای نه اوچت مل دا بېچارهګانه د منطقو په اعتبار باندې 8 مرتبې د عقل دي منطقیان اوله مرتبه د عقل هیولاني ده لکه میموري کارت چې نوی بازار نه راواخلي نوي فولډرې پکې جوړي استعداد وي پکې خو بالفعله شی پکې نه یې پراته نو د دې ظالم اول مخکې عنه د دوی ذهنو ته ورغله نو که بیا بل سړي رښتیا ورته ویلي ما به دوی ته دروغ معلوم ولې میموري کارت یې ده د دې شیانو ور ډک پوه نه شو په دې باندې قسم دی بیا مې دا لاره کې سوچونه کول چې ښه د مضاف الیه مابین کې شدت اتصالي و څه کوي دویم دا د په مضاف باندې الف لام نه داخلېږي دا البردو څنګه په مضاف ته داخلوي دا لاره کې راکوه دریم دا د چې مضاف الیه قید خارج وي کوم شی چې د مونږ په کار و هغه دې څه که خارج که ځکه د مونږ کار له چا سره و مضاف الیه مفعول معه سره و تا مفعول معه څه که او مضاف الیه څه وي چې کوم شی په کار و د خارج یاره که خبره مې څه درته کولی ما څه شي نو دی وایي سوی او دا مې الټه لګولی و ښه نو دی وایي کوم ځای کې خبره وه نو ښه دا وشو دا والثاني ما يؤلف من المسلمات مقدمات مسلمه کوم دي والثانيه دویم قسم جدل هغه د چې مؤلف دي مسلمات عند المتخاصمين بين المتخاصمين او د دې مشهوراتو نه چا مشابه دي اولیاتو سره وي بدیهي اولی سره یعنی وي خو نظري خو د خلکو منځ کې دومره مشهورې شوي وي چې څه ترې نه جوړ وي بدیهي اولی تر جوړ وي السلام علیکم تاسو خیر ده او المشهورات او د مشهورات لپاره شی به و تجرید الذهن او تجرید د ذهن څه شو و تدقیق النظر یفرق بینهما ذهن چې کله خالی شي له وهمیاتونه او نظر کې تدقیق وشي هغه بیا تفریقه کوي په مابین د اولیاتو د چا مابین کې د چا د مشهوراتو مابین کې داسې ده که نه ده مولانا نو دی وایي مولانا صاحب والغرض من صناعة الجدال لکه د جدل نه مطلب څه شی ده الزام الخصم کله که دی سائل وي او حفظ الرای کله که دی څه شی وي مجیب وي حفظ د رای فصل القياس الخطابي قياس خطابي قياس مفيد للظن هغه مفید د ظن لپاره ده ولې مقدمات به هم ټول ظني وي خو نتیجه به هم ظني راوځي هغه قیاس خطابي قیاس دام قیاس ته خو مفید د دې ځوان لپاره او مقدمات به مقبولات وي او د ټولو خلکو په نسبه مقبول وي خو ماخوذ به وي ممن د هغه چا نه چې د خلکو د ده باره کې حسن ځوان وي لکه اولیا او حکما او بعضو خلکو انبیا هم پکې ویلي دا غلط ده ولې ماخوذات د انبیاونه علیهم وعلى نبینا صلات وسلام فلیست من الخطابة هغه خو بیا قیاس برهاني جوړي ځکه او مفید د یقین لپاره لانها اخبارات صادقه دي من مخبر صادق دي مخبر صادقنا دل على صدقه المعجزه چې د په صدق باندې دلالت معجزه کوي ولا مجال بالکل توسع نشته او جواز نشته چاله وهم لره فيها پاغو کی حتی چې بیا جواز راشي نو هغه کې به بیا خطا او خلل واقع شي نه هغه بیا ټول مفید دی یقین لپاره هغه چا راخیستې دي هغه کې غلط شوی ده بلکې دا به جوړ وي د مقبولاتو نه داسې مقبولات چې ماخوذ د هغه چا نه وي چې د خلکو مابین کې حسن ژوند وي په هغه کې لکه د اولیاو خبر راواخله د حکمو لکه واعظان ټول دغسې کوي پلاني ولی داسې ویلي پلاني حکیم داسې ویلي دې کې د خلکو لکه هغه مطلوب پکې ترغیب او ترهیب وي خلکو ته تشویق ورکوي یا یې له بدو کارونو نه هېروي نو دی وایي فالقیاس المرکب منها برهاني قطعي المقدمات دا خو بیا هغه شی ده نو قیاس مرکب د چا نه د هغه ماخوذاتو د انبیاو نه خو څه شی ده
برهاني د قطعي المقدمات هغه بیا په دې کې نه جوړیږي، خلاصه شوه ده. بیرته په هغه مقبولاتو باندې وس عطف که ووایه قیاس خطابي کوم یو د قیاس مفید للظن نو مقدماته مقبولات او مظنونات. مقدمات به څه وي یا او یا به یحکم فیها، یحکم حکم به کولی شي په دې کې په سبب د رجحان، یعنی راجح طرف او هغه مرجوح طرف خو وهم ده، بیا دې نه سبسته جوړیږي. ویندرج فیها الحدسیات، تجربیات، متواترات. نو اعتراض ورېږي دا خو هغه اصول د یقین نو دې نه خو قیاس برهاني جوړیږي. وایي نه، التي لم تبلغ چې نه یې رسېدلي الی حد الجزم چاته څنګه بسبب عدم شعور العلة او عدم بلوغ عدد المخبرین. اول کې حدسیاتو کې یا تجربیاتو کې مولانا صاحب علم نه په علت باندې چې ما دا ګیرډه ولې خرابه شو، یا عدم بلوغ په حد مخبرین، دا په متواتراتو کې هغه ته نه رسیدلی حد تواتر ته. ولهذا د دې صناعت لپاره منفعت عظیمه فی تنظیم امور المعاش، په برابرولو د امور د دنیا کې او په برابرولو د احکام د آخرت کې، یا به استعمالها یا دې کې که ښه کارو نو استعمال کا او که بد کارو بیا لږه نه څه وکړه احتراز وکړه. ولذلک کبار الحکما یستعملون دی استعمالوي تلک الصناعة کثیرا ډیر وارې او وعظ کوي په کلام خطابي سره جم غپیر ته د دې لپاره چې دی په اتیان کې او یا په هغه کې ترغیب وکړي، رغبت شوق پیدا کړي. ولا بد ان تكون المقدمات مستعمله فيها دغو کې به منفعت وي د سامعینو لپاره، مفید به د وعظ لپاره او که مفید واعظینو ته او د خلکو لپاره منفعت ته کې هغه ته خطابت نه وایي، خاصه ټوکې ورته وایي. القیاس الشعري، قیاس شعري قیاس مؤلف، دا هغه قیاس ته چې مؤلف وي من المخیلات. د چا نه؟ مخیل. تخیل چاته وایي؟ نفس تصور د نسبت ایجابي یا سلبي و که لحاظ د مطابقت او دی مړه ویلې شاعر یو خبره وکړه خو ما کې اثر واچاو، نور دا نه ګورم چې دا رښتیا وایي که دروغ وایي. مخیلات صادقة او الکذا که دا لحاظ پکې شته نه. المستحیله وي که ممکنه وي، خو صرف تاثیر به پیدا کوي په چا کې؟ په نفس کې. څنګه تاثیر؟ قبضن کله به خوشحاله کی، و بسطن کله به خفه کی. وللنفس او د نفس لپاره متابعت ده د تخیل. دته تخیل ډیره مزه ورکوي ځکه ټنګ ټکور پسې ډیر ګرځي، هر ځای کې شعر شاعري مزه ورکوي. که متابعته لکه اتباع د داسې لکه د تصدیق، بل اشد منه لیغه نه دې ته ډیر زیات خوشحالي. والغرض من هذه الصناعت دا ده ان ينفعل النفس چې نفس متاثر شي، نفس کې تاثر او انفعال پیدا شي بالترهیب په یرولو سره، والترغیب او په شوق سره چاشي ته شوق پیدا شي. واشترط فی الشعر ان يكون الكلام بجاری وي په قانون د لغت باندې. څنګه قانون د لغت؟ مشتملا على استعارات بدیعه، ناشنا استعارات به کله به د محبوبي تشبیه ورکوي له مشکو سره، کله له دې سره ناشنا استعارات به رائقه اوچت استعارات به اوچت استعارات، و تشبیهات او تشبیهات به انیقه اوچت، فائقه اوچت، بحيث په دې شان باندې بیش قیمت انیق بیش قیمت تم وایي قیمتي تشبیهات او فائقه اوچت، مطلب یو د دې ټولې بحيث په دې شان سره یؤثر په نفس چې تاثیر اچي په نفس کې تاثیرا عجیبا عجیبه تاثیر، و یورث فرحا او پیدا کوي خوشحالي که ښه کار وي، او یوجب طرحا یا یرول پیدا کوي. ومن ثم د دې وجنه چې دا مطلوب ده پکې لا يجوز فيه استعمال د اولیات صادقه، اولیات صادقه نه په کار پکې ځکه هغه بیا دا شی نه پیدا کوي، یا خو صرف تصدیق پیدا کوي. ويستحسن او مستحسن د استعمال د مخیلات کاذبه، یاره شعر کې چې څومره کواذب وایي والشعراء یتبعهم الغاوون، دا ډیر مستحسن ده. کما قال العارف گنگوی صاحب، گنگوی صاحب که گنجوی مخاطبا په حاله کون د کې چې دی متکلم د بولده چا سره؟ خپل زوی ته وایي فا په معنا دی بل سره، بل لذت کبده، بلکې هغه خوشحالي دی جګر دی ده، هغه د جګر خوشحالي هغه مولانا صاحب هغه ورته وایي بیت، دی ورته وایي خپل بچي ته در شعر مپیچ، په شعر کې مننوزه، و در فن او دیغه په فن کې، ولې چون اکذب اوست احسن او، وایي ځکه چې هغه ډیر کاذب ډیر ښه ده په ده کې، ډیر کاذب
هغه ډیر ښه ده په دې کې څومره غټ کذب چې په شعر کې وي هغه په شعر کې خلک ډیر خوښوي لکه د عوامو کې نه ده غیبت چې د دروغ وایي دا د مجلس مالګه ده مجلس ډیر ښه ورسره برابري نو په شعر کې د شعر مالګه څه ده دروغ دي پکې ټول دروغ وکه قول القائل دا ویصف الخمر دای صفت بیانوي د چا د خمرو شراب دی اسم حرام دی او تشبیه لا غشي سره ورکوي ولې تا ته به بیا و نسواري چې تا کله بلدی په نسوارو باندې درته ویل بېکاره ملګري نه ښه دي طبیعت به دې جوړ کړي مار وژني ټینشن به دې برابر وي صفوف قبض کشا دي ټول هغه هغه چې دي امبړ چمبړ یو منټ کې به راجمع شي او پړیت په یو ځای به ختم په نه ژبه دې باندې که تاسې خیال کړی اکثره نسواري چې هلته بهر وینئ یا بیا ادبي دې ماپي چې قاذورات وي چېرته په دغه پټویو کې تاسې وینئ یا د نسوارو دومره چونډۍ به ورسره پرته وي په نه ژبه دې باندې په نه ژبې هغه یې ورسره هغه کړي وي یو خو دا ده چې هغه کې بیا زر کاته یې زر ختمیږي ټول مکمل لکه چرګ نه په یو ځای باندې ختم شي په نه ژبه دې باندې او دویم دا ده پکې که نه چې هلته چورت برابروي په هغه ځای کې او د نر بچی زورونه هم شروع وي نسوار هم هغې نر بچي هلته سوچونه هم برابر کړي اوس یې داسې برکتي سوچ یې په هغه ټیم کې جوړ کړی نسوار یې ورته چې را اوچت شي نسوار وغورځوي څه نه وي بس دا شی یو هغه ده داسې ده که نه ده مولانا نسوار مه کوئ مولانا ډېر بد کار ده بیا د ملا او د طالب لپاره غټ عیب ده که وس پر اوږدي یې وس یې ختم کوي روژه را روانه ده بس 2 رکعته مونځ وکړئ الله ته سوال وکړئ ډېر غیرتي ذات ته زړه به هم تور شي بد شی دی ما ډېر بد راځي طالبي کې مې کړي 8 کاله مې کړي و بېرته مې پرېښودل ولا دومره بد مې راځي تر چې له حد نه ځي نه پرېښودل کېږي هسې خبره ده وایي نه پرېښودل نو ته پوه نه شي په دې باندې نه دی وایي یصف الخمر دا اوس د شرابو هغه درته نو دی وایي لها د دې شرابو لپاره البدر کأس مبتدا او خبر دی البدر کأسن کې کاسه د شرابو پیالې ته وایي خو دې مونږ او تاسې کاسه ده چې ماسته و د هغه پکې اچو شوملې نه عربي کې کاسه څه ته وایي د شرابو پیالې ته وایي نو لها د دې خمرو لپاره البدر سپوږمۍ کاسه ده لکه سپوږمۍ کاسه یې څه ده سپوږمۍ ده دا کاسه داسې راګرځي او دا شمس چې کوم دي دا نور دي وهي الشمس او شمس دي د شمس نه دا سپوږمۍ څه کوي راګرځي نو دا د دې دا پیاله چې کومه ده دا څه دي دا سپوږمۍ ده او دننه دا شراب څه دي پکې لمر نور ده پکې او نور نه دا سپوږمۍ تاویږي را تاویږي که نه او که نه نو شرابو نه هم دا سپوږمۍ تاویږي چا څه ده د شرابو کاسه ده او پیاله ده داسې راتاو نه ده تر او که نه پوهېږئ که نه پوهېږئ او دی وایي لها د دې خمرو لپاره البدر کأس 14 سپوږمۍ ورته څه ده پیاله ده او وهي دا خمر څه دي شمس دا نور دي او دا مولانا دغه یدیروها نه ده ادارې نه ده دا هلال به ورته فاعل کوي یدیروها چې ګرځوي را ګرځوي د شرابو لره ګرځوي را ګرځوي اداره ګرځولو ته وایي یدیروها چې را ګرځوي را ګرځوي یې څوک هلال دا سپوږمۍ نو سپوږمۍ را ګرځوي څوک را ګرځوي دا شراب نو دا شراب چې کوم دي دا نور دي منځ کې پراته دي او دا کاسه ورته څه ده سپوږمۍ ګرځوي را ګرځوي یدیروها چې اداره ګرځولو ته وایي چې ګرځوي را ګرځوي د شرابو د سپوږمۍ لره الهلالو څوک دغه میاشت دغه سپوږمۍ ده وکم مرتن ډېر وارې یبدو دا النجم ورته څه که فاعل که نجمونه ښکاره شي هغه ستوري ستارها اذا مزجت چې کله له دې شرابو سره یو بل شی خلط شي عبور سره خلط شي بل شی ورسره خلط شي بیا مولانا صاحب دغه نور په چا بدل شي په ستورو باندې بیا ستوري پکې پړکېږي اوبه چې پکې واچوي بل شی ورسره خلط شي نو دا شراب داسې پکې پړکېږي لکه ستوري مخکې نور و خو چې یو شی پکې ګډ شي بیا له دې پیالې او له دې کاسې نه ستوري ځلیږي ستوري ښکاره کېږي یاره دا شی به ته که نو پوه شوې په دې باندې دی وایي لا تعجبو بل شعر ده لا تعجبو تاسې تعجب مه کوئ ای خلکو من بلا غلالته غلاله هغه د قمیص لاندې چا غوستلی کېږي دا نه ده دا بنیل او بل یې زوړوالي ته وایي
لا تعجبو تاسې تعجب مه کوئ خلکو من بلی غلالته د زوړوالي د هغه بنیل د محبوبې د معنی و محبوب زمانه. ولې دا دویم شعر د اول لپاره علت ته اذ قد زره تړل شوي دي ازراره هغه بټنونه علی القمر په سپوږمۍ باندې. نو دا د ده سینې تشبیه ورکړې ده له سپوږمۍ سره. او د سپوږمۍ عادت داسې ده چې کتان کپړه ورته ځوړند کې کتان کپړه څه کوي زړوي سروي سروي کېږي او ختمیږي. نو دا خو تاسې تعجب مه کوئ دا خو دې مثال شو لکه ته چې کپړه ورته واچوې او ویې سوځي هو ورته مې کپړه واچوله ویې سوځوله ولې نه سوځوي دا خو صفت لازمه ده صفت لازمه ده دا احراق او سوځول. نو د سپوږمۍ هم صفت لازمه ده چې کتان هغه ختموي کونه کوي زړوي او سوری سوری کوي او رنګ خراب شي دا خو دغه صفت لازمه ده. نو تاسې د ما د محبوب په زرپیراني او بنیل پورې هغه تعجب مه کوئ چې دا ولې تعجب خبره ده دا هغې ولې زوړ ده. نه د سپوږمۍ کار داسې وي چې هغه کتان شی هغه زړوي. لا تعجبو من بلا غلالة قد زره ازراره على القمر هغه بټنونه په چا تړلي دي سپوږمۍ. نو فشبه المحبوبه تشبیه ورکړه شاعر د محبوب بالقمر د سپوږمۍ سره. نو ویې فرمایل ویې ویل چې ولا تعجبو لا تعجبو تعجب مه کوئ من انشقاق غلالته د هغه شلېدلو د چا نه د غلالې نه چې غلاله یې څه شوې ده شلېدلې د هغه باندې تعجب مه کوئ چې نن یې غلاله شلېدلې ده. ولې لانه قمر وایي ځکه د غلاله څه شی ده قمر ده. زر علیه الغلاله چې په د باندې څه تړل شوې ده هغه بنیل دا صغرا کا اوس دا زومره قیاس پکې جوړوي کتاب هم داسې نه دي کړي. ګوره شعر کې قیاس جوړ که صغرا وکل قمر هر قمر چې شانې دارنګوي په غلالته تنشقو دغه غلاله شلي. نو د ما نتیجه یې څه راووتله د ما د محبوب غلاله شلېدلې ده. نو نتیجه ورکوي چې غلاله د محبوبه شلېدلې ده. وقد ينتج اجتماع النقي. هی مولانا صاحب دا اوس د دې لپاره خبره کوي چې په شعر کې تصدیق و دا کیسې نشته چې دا صادق ده. کله به مړه دا شی جوړېږي پکې چې حمل د یو مباین به په بل مبایني ولې ستا محبوب انسان ده او قمر انسان ده نو زما محبوب قمر ده نو حمل یو مباین په بل مباین به راځي او حمل یو مباین په بل مباین خو پرېږده کله به اجتماع د متنافیینو اجتماع د نقیضینو راځي. څنګه جوړ کا انا مزمر الحوائج باللسان مظهرها بالمدامع زه پټونکی یم خپلو حوایجو غمونو لره په لسان سره په لسان سره یې نه ښکاره کوم خو مظهرها بالمدامع په اوښکو سره یې ښکاره کوم. وکل مزمر الحوائج څوک چې دا کار کوي مزمر الحوائج وي نو صامتون هغه چوپ وي او هر مظهر متکلم وي نو نتیجه راووتله چې انا صامت متکلم زه صامت او نو د دې نه داسې شی راوځي. ولې مولانا صاحب چې هغه دې ته نه ګوري ځکه نه لحاظ د صدق شته پکې راځي دې پکې کله به اجتماع د نقیضین راځي کله به حمل د یو مباین په ولا یشترط الوزن په الشعر شرط نه ده خو البته که وزن پکې راشي او په ښه آواز باندې وویل شي نو تاثیر نورم زیاتیږي عند ارباب الميزانین. خو خیر چې لغت والا لږ ورسره ګډ کې نعم یفیده حسنا حسن پیدا کوي او کلام شعري اذن شد چې کله ولوستلی شي بصوت طیب په ښایسته آواز باندې ازداده تاثیره تاثیر زیاتیږي په نفوسو کې حتی ربما تر دې پورې یزیلو فرط البهجت. مولانا صاحب دغه فرط بهجت دا مولانا صاحب فاعل کوي مولانا صاحب اغا دا عمائم نه ده مولانا العمائم عن الرؤوس بدي يزيل دا باب افعال ويدا برته مفعول کیا حتی او مولانا صاحب خو ماته مولانا بیا دا ډېره مزه راکوي چې یزیلو کې ضمیر شعر ته راجع کیا او دا عبارت تسې وایي حتی ربما تر دې پورې چې ډېر کرته یزیلو لري کوي دا شعر چې په ښه آواز باندې وویل شي لفرط بهجته
د زیادت خوشحالي والي په وجه باندې چې په نفس کې دومره خوشحالي راولي نو لفرط بهجته د زیادت خوشحالي په وجه باندې دا شعر لري کوي العمائم عن الرؤوس پټګیله سرونو نه چې ډیر تاثیر په نفس کې پیدا کی نو پټګیله سرونه څه کوي وغورځوي. نو دلته به داسې وکړي مولانا دا یزیلو کې به ضمیر چا ته راجع کوي شعر ته. دلته مولانا چې لام راوړي ما ته بیا دا مزه راکوي حتی تر دې پورې یزیلو چې یزیله چې لري کوي دا شعر چې په ښه آواز باندې ولوستلی شي لفرط بهجته لوجې دی زیادت خوشحالي په وجه که نه څه لري کوي العمائم څه پټګي عن الرؤوس له سرونو نه وی غورځوي که نه دقه چل. والاوائل من الحكماء اليونانيين كانوا احرص الناس على الشعر دی ډیر حریصین په چا باندې او دا اوس خو مړه بس صرف دا د دنیا غمونه دي او بدی کې لګیا دي شعر شاعري مزه نه ورکوي. پخوا به دا قصې په دا کلو کې هم ډېرې زیاتې ودو کې به جګ شو دوی به هغه دا لغت ورته ویلې دا به د افغانستان کې هم ډېر وي دلته هم شته بیا په دې اطرافو کې ډېر دي وزیرستان او دغو علاقو کې لغت وایي په دې ودونو کې به دوی اوچت شو والله داسې نیغ په نیغه جوابونه به یې ویلي که نه ډېر قابل دي پکې بلکل د عامې خبرې شعرو ته راړوي عامې خبرې ډېر قابل دي ډېر تکړه دي. په دې افغانستان کې بیا دا د پکتیا او په دغو علاقو کې دا زدران او منګل او زازي دا خلک چې کوم دي دا شیان بیا ډېر وایي دا شعر و شاعري دا لغت یو بل سره بسې هغه کوي دا مقابلې کوي د خبرې چې کوم هغه جواب بیا په شعر کې ورکوي یا په جواب په شعر کې دا ډېر ناشنا کار ده او ګران کار ده پوه شوې. ته به هلته فکرونه نه کوې فکر بلا فکره یې جوړوي ملکه وي ملکه مهارت مانه بس مهارت ورته پیدا شي پوه شوې مزار څه ورته جوړي. قیاس سبستی وایي کوم د قیاس مرکب من الوهمیات الکاذبه دا د چا نه جوړ ده وهمیات کاذبه. ګوره مولانا صاحب تاسې ته بله ورځ تیر شو که نه د مغالطي او د سبسطي منځ کې څه فرق ده ګوره د اشاره ورته کوي چې هغه صرف هغه مادتن هغه ته وایي که نه وایي فساد سبسطه او مغالطه صورتن او مادتن ګوره د خپله وایي قیاس مرکب من الوهمیات الکاذبه صرف مادي به خرابي وهمیات کاذبه پکې راوړه مخترعه چې مخترعه للوهم چې هغه مخترع وي د چا د وهم دغو اختراع چا کړي وي اختراع چا ته وایي انتزاع د شي ته وایي بغیر د منشي صحیحې نه د منشي صحیحې نه بغیر چې انتزاع د یو شي وکړي وهم دې ته څه وایي اختراع وایي. لکه له پنځو نه چې زوجیت منتزع کړي وهم راولګېد له پنځو نه څه منتزع کړي زوجیت نو پنځه زوج دي نه نو دا زوجیت چې منتزع کړه د چا نه د پنځو نه نو پنځه یې منشأ صحیحه ده نو دې ته بیا دوی څه وایي اختراع او که منشأ صحیحه ولري دې ته بیا دوی ایجاد وایي څه ورته وایي ایجاد. لکه ګوره مولانا له څلورو نه چې زوجیت منتزع کړي له څلورو نه چې منتزع کړي خو صحیح ده خیا من الوهمیات الکاذبه مخترعه للوهم کذا كقياس غیر د محسوس وکي په محسوس باندې لکه وایه کل موجود مشار الیه هر موجود مشار الیه نو دا غلط ده کنه تا اوس دا موجود موبایل موجود ده او ته مشار الیه ګرځوي نو د غیر محسوس شیم قیاس په محسوس باندې کوي. وللوهمیات او د وهمیات لپاره مشابهت شی دي د اولیاتو سره ځکه دا سلطان القوا ده عقل غلطوي ځکه دا ورته وایي چې دا بدیهیات دي بالکل ولولا رد العقل کچیرته رد کول د عقل او د شرع نه وای حکم الوهم حکم د چا لره که دا حکم د وهم نه رد کولی نو لدام الالتباس بینهما بیا به همیشه وی التباس په مابین د وهمیاتو د چا کې او من الکاذبه او یا د کواذبو نه جوړ وي خو مشبهات وي د صادقو سره وهي قضایا هغه قضایا وي دي چې عقل عقیده ساتي په ده کې چې بیا نه اولیتون چې دا اولی دي خدای ځان له به عقیده نه ساتي بیرته یې رجعي هغه بل ته کېږي ښه هغه په حکم د هغه سره په غلطوالي د وهم سره وهمي غلط او مشهورتن یا مشهورو سره چې بانها او مشهورتن او مقبولتن ډایرکټ به مشهور او مقبول او مسلم نه ورته وایي ولې که هغه دې کړ بیا خو هغه قیاس جدلي ترې نه جوړېږي نه دی به دا وایي چې دا ولا مشهور دي دا مقبول دی یا مسلم دی ولی لمکان الاشتباه په د باندې څه راغلی وي
لفظن او معنا اشتباه راغلی وي یا لفظن اشتباه په د باندې راغلی وي لفظن او یا په د باندې معنا اشتباه راغلی وي لکه لفظن اشتباه راشي عین مشترک ده که نه په مابین د لسو معنیو کې صغرا کې عین راوړي په کبرا کې هم راوړي نو د هغه چینې ته لاس ونیسي دا د اوبو چینې ته چې هذا عین وکل عین یستضیء بها العالم نو په هذا یستضیء بها العالم نو دې سره استضاءت طلب د رڼا کوي عالم نو تا ته به خلک وایي صغرا او کبرا هم برابر دي نو ته وایي چې لکه تکرار د چا نشته پکې هلته عین چې راوړی ده کوم عین یې اخیستی ده چې نه او کبرا کې چې عین راوړی ده شمس یې اخیستی دا یا معنوي خطایی وي معنوي خطایی دا مثال چې ما درک مولانا دا د معنوي خطایی وه د لفظي خطایی و ځکه دا مشترک د معنی ډیری دي که نه او لفظي خطایی نه دا صحیح ده د معنوي خطایی مثال د معنوي لکه ته ووایه مولانا صاحب صورت د پرس ته لاس ونیس ووایه هذا پرسن هذا پرسن او ار پرس چې کومه ده ار پرس دا ساحل ده یا حامل لهذه الخشبات نو دا پرس چې کوم د حامل ده او وړونکی د چا لره او نو دا چیرته غوړی شي دا خو تصویر ده که نه نو ته په دې معنا کې خطا شوي که نه ولهذا پرس او کل پرس د معنا په اعتبار باندې دا خو بدل بدل دي ولې دغه معنا حیوان ساحل ده د چا په کبرا کې چې ده او د دغه معنا دا خو تصویر ده دی وایي لکه فتوقع فی الغلط بس واقع شي په غلطي کې وهذه صنعت کاذبة موهمه دا کاذب دي خو مموه دي یعنی دته هغه تمویه اوبو ورکړی شوي دي د صوادقو صورت د صادق ده هلته هم تا ته عین معلومیږي دلته هم هلته هم پرس معلومیږي دلته خو لاندې خطایي ده پکې غیر نافعة بالذات اس نفع پکې نشته ځکه خطایي ده نعم و ناپی دي بالعرض څنګه چې صاحب لا یغلط بأن صاحبها چې صاحب چې کوم د مولانا صاحب صاحب د دې چې دا لا یغلطو وی لا یغلطو خپلم نه غلطیږي ولا یغالطو دا متعدی کا دی بل چاله طرف نه هم نه غلطي لا یغلطو ولا یغالطو یو لازم کا بل متعدی کا خپل نه غلطیږي نه بل څوک غلطولی شي خو ويقدر قادر ګرځي على ان يغالط غيره غیر ته مغالطه ورکولی شي وان يمتحن بها امتحانولی شي چې دوه درې دا څومره اوبو کې ده زه صغرا او کبرا کې ظاهرا شی یو کل راوړم ورته زید انسان وكل انسان نوع نو فزید نوع دا خو نتیجه کاذبه راووتل نو دی امتحانومه چې ودرې زده کړي دي که نه چې کوم کل پکار ده کلی پکار ده که افرادي ده که دا امتحان لپاره او یعانده یا مولانا صاحب دیغه سره څه کوي معانده که چېرته دی څه وي مخاصم وي او که چېرته دی داسې وي چې ممتحن وي هغه بیا امتحان کوي وصاحب هذه صناعت که مقابله د حکیم سره کوله سوپستایي ورته وایي او که دغه صناعت ته سبسته وایي یعنی حکمت مموهه ملمعه چې هغه پړقېدل د صوادقو او اوبه د صوادقو ورکړی شوي خو په واقع کې کاذب وایي الا او که چېرته د حکیم سره نه وه مړه د عام سړي سره وه بیا خو شور شغب جوړول دي ځکه هغه هم په واقعیت په هغه باندې نه پوهېږي فیسما مشاغبیا بیا مشاغبي ورته وایي و د چا سره د مناظره وي اوس که هغه چېرته رښتیا په دې شیانو پوهېږي هغه تا چیړ پیړ ته نه پرې درته وایي دا د کوم قیاس جوړ کړی پلانی هلکه دې شکل اول د کسانی د ثالث رابع د په دې کې دا شرایط دي ګوره دې کې د ایجاب د صغرا نشته دې کې د کلیت د کبرا نشته دا نتیجه دې ځکه کاذبه راوتلې ده ما ته شرایط برابر که دلته په هغه د خوږ ځای کې دې رانیسي او مړه چې هغه په حقیقت دی خبره او ته مغالطه ورکړې هغه ته صرف شور شغب جوړوي 2-3 غنټې به تا سره په مناظره تېروي اوس سړی اوس څه کوي چې اوس شور شغب جوړوي خپل د خوږ ځای راونیسه که ته رښتیا پوهېږي او که نه پوهېږي بیا ولې مناظرې کوي ځه داسې ده که نه ده او ته په خپل ځای کې راګیر که ورته ووایې چې دا شی د خطا ده دا ځای د خطا دا خطا او که هغه نه بیا مولانا صاحب شور شغب جوړي په ګنټو لګیا بیا لانجې جګړې او دا شیان بیا هغه به ورته وایي سبسته به ورته وایي که مشاغبه به ورته وایي
او کنه بیا مشاغبي دي ځکه هغه مجانب مقابل په دې باندې نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي شور جوړ شي. دی وایي وعلى التقدیرین، په دواړو تقدیرینو باندې فصاحبه صاحب د مغالطې او د سبستې غالط فی نفسه مغالط لغیره، دی غالط فی نفسه ده په اسم فاعل سره، مغالط لغیره مولانا صاحب مغالط ده، غالط فی نفسه خپل ځان په څه کې اچولی ده په غلطي کې، خدای مقصود نه ده، مغالط لغیره اصل کې څه شی ده او کنه ځکه چې خپله خو خرابه خلو خوځوله، خو مطلوب یې دا شی ده چې بل څوک په غلطي کې اچوي. وصناعته مغالطة